په ورځ د قیامت به اعلان وسي چې الله جل جلاله ته سجده وکړي. ټول خلق به الله جل جلاله ته سجده وکړي، خو یو څو کسان به الله جل جلاله ته سجده نشي کولای. دغه ملا به داسې سیده وي لکه لرګی، سجده به نشي کولای، ملا به نه قطیږي. نور به ټول خلق الله جل جلاله ته سجده وکړي، خو یو څو کسان به الله جل جلاله ته سجده نشي کولای. دغه کسانو څخه چې الله جل جلاله ته سجده نشي کولای، هغه یو ریاکار وي چې د الله جل جلاله ته عبادت کوي په ریاکاري سره، لمونځ کوي په ریاکاري سره، الله ته سجده کوي په ریاکاري سره. دوم هغه کس ته چې په ورځ د قیامت الله جل جلاله ته سجده نشي کولای، هغه کس ته چې د کور او مسجد ته نږدې وي او په مسجد کې 5 وخته اذان کیږي، حي علی الصلاه، حي علی الفلاح، راسي والمانځه ته، راسي کامیابی ته، خو بیا هم د نور لمونځ په جمع نه کوي، تاریک جمعه ته وي. نو دغه کس کم کس مسجد کې لمونځ نه کوي، لمونځ په جمع نه کوي، نو دا په ورځ د قیامت به الله جل جلاله ته سجده نشي کولای. ملا به داسې سیده وي، ملا به نه قطیږي چې الله ته سجده وکړي. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، باید موږ او تاسې الله جل جلاله ته سجده وکړو بغیر د ریاکاره. الله جل جلاله عبادت وکړو د الله د رضا دپاره وکړو، د نامه دپاره د الله عبادت ونه کړو، د نامه دپاره خیرات ونه کړو، بلکې د الله د رضا دپاره وکړو. او کله چې مسجد کې اذان ته واورې نو چې حي علی الصلاه، حي علی الفلاح وسي، نو ته فورا د کور څخه وځه او مسجد طرف ته ځه، لمونځ په جمع کوه. ما یو کس ته وویل چې د سهار لمانځه ته پلانکی او پلانکی کسان دا نه راځي، دا لمونځ په جمع نه کوي. نو هغه یو کس وویل وای ما 7 کاله د سهار لمونځ په جمع نه ده کړی. 7 کاله. ولې؟ ځکه سهار نه مالې زه بیده یم، د شپې تر ډېرو ناست یم، نو سهار بیا زه نشم راپورته کېدلی، یا راپورته سم داسې لمونځ وکړم چې هغه په داسې ټیم چې بالا قضا کېږي، بس په ورن خپل لمونځ وکړم، نو زه وجمې ته ځان نشم رسولی. نو دا زما او ستا دپاره ډېر د افسوس خبره ده چې په ورځ د قیامت به ټول الله ته په سجده سي، خو هغه کس الله ته په سجده نشي کېدلی چې دی لمونځ په جمع نه کوي.